السلام علیکم. د سوشل میډیا باندې دوه درې ویډیوز چلی دي چې پښتانه پنجاب ته ځي نو څه انکوایري ته کوي او ډېر ډاکومنټس ته غواړي او یو پروفارما ولا ورکوي چې دا به ډکه کې د خپل لوکل تاڼې نه کیریکټر سرټیفیکیټ او پولیس نه به لیکل راوړي چې ته څه دهشتګردۍ کې انوالو نه. دا هیڅ عجیبه خبره وه. اول پې زما یقین نه راتلو، خو بیا په دې یو ګروپ د قومي پښتونخوا جرګه هغې یو ملګري راته میسیج وکړو چې انیس خان د دې باره کې معلومات وکړې. بیا یو دوه ډېر ښه صحافیان دي، ما د هغوی نه کنفرم کړه. نو هغوی دواړه راته دا وی چې آفیشل نوټیفیکیشن نه دی شوی، خو مونږ هم دا اورېدلي دي چې پښتانه څوک ځي نو اټک باندې دا کوي، په موټر وی نه، په اټک چیک پوسټ باندې، او بیا پنجاب کې چې کم هوټلو کې ته پاتې کېږي هغوی هم درنه دا لوکل کلیرنس سرټیفیکیټ غواړي د تاڼې. ډېر څه عجیبه په ما ولګېده. دا خو یو پاکستان دی، دهشتګرد د څه مذهب یا د قوم سره ریلیټډ نه دی. خراب خلک په هر ځای کې کیدی شي. جنوبي پنجاب کې دنیا بین ارګنایزیشنز دي، آیا په هغوی باندې مونږ په خیبر پښتونخوا په راتلو پابندي ولګو؟ دا ممکنه نه ده. یو پاکستان دی، امن و امان ذمواري د پولیس ده، خو دا داسې رویه چې ته د پښتنو سره په پنجاب کې یا په سند کې دې نه نفرتونه پیدا کیږي. او دا پاکستان چې دی د څلورو قومونو اکایي ده، بلوچیان دي، سندیان دي، پنجابیان دي او پښتانه دي. خواته مونږ سره ګلګت بلتستان دی او کشمیر هم دی. دا د دې ټولو اکایي ده، نو اله پاکستان جوړ شوی. کو ته یو قوم د دیوال سره لګې او نورو قومونو ته اهمیت ورکې، نو دې نه نفرت پیدا کیږي او د ریاست بنیادونه ډیر کمزوري کیږي. بلوچیان آلریډي ګیلهمن دي، د هغوی د میسنګ پرسن مسله ده، د هغوی د محرومیانو مسله ده. زمونږ قبایلي سیمه کې ډیر لوی خفګان دی، پښتانه ډیر خفه دي، قبایل رونه زمونږ ډیر خفه دي. او اوس ته د سیټل ایریا پښتنو باندې هم دا چل کې چې په پنجاب په راتلو به ان او سی ته غواړي. دا خو داسې شوه لکه چې ته ترې ویزه غواړې، نو اوس به پنجاب تلو ته مونږ ویزې لګو. دا ډیره ناروا خبره ده. کو دغسې اقدامات پولیس په ذاتي کیپیسټي کوي هم ډیره خرابه ده، او کو د حکومت په هدایت کوي دا ډیره خرابه خبره ده. زمونږ د ټولو پښتنو قوم پرستو جماعتونو او نورو جماعتونو لم د دې خلاف اواز چوتول پکار دي. زه ایمل ولی خان ته درخواست کوم، زه مولانا فضل الرحمن چې د پنجابي میاں نواز شریف هر وخت اتحادي هغوی ته درخواست کوم، زه منظور پښتین ته کوم، زه د پیپلز پارټۍ دلته مشران آفتاب شیرپاو غونته خلکو ته چې د دې باره کې فوري اواز چوت کې د وفاق سره خبرو کې، د پنجاب د واکوانانو سره خبرو کې. کو داسې څه خبرې نو دا ډیره غلطه خبره ده. د دې نه پس به بیا پښتانه څه کوي؟ پښتانه په اټک ودرېږي او د پنجابیانو نه به دغه کیریکټر سرټیفیکیټ غواړي، نو بیا به په هغوی څه تېرېږي؟ او آیا دې سره به دا موږ د ملک خدمت کوو که ملک ته نقصان رسو؟ دا داسې اقدامات چې د په وړو قومونو کې د محرومیانو کې د اضافې باعثي ته سهولت نشي ورکولی، نو لارې خو راته مه بندوه کنه. پښتانه کو در نه راووته بیا به د یرې ډز دلته په پنجاب کې ناستې، تاسو له خو کشمیر هم پښتنو قبایلو ګټلې دي، نو بیا به څه کوئ؟ او چې کوم ځای کې د جهاد ضرورت شي او د مفتو فوجیانو ضرورت شي، بیا خو مو پښتانه پکاري. نو د پښتنو ځوانانو پښتنو سره دا کار نه دی کول پکار، ځکه چې دې نه محرومیانې سیوا کیږي او پاکستان ته نقصان رسي. مونږ نه غواړو چې پاکستان ته نقصان شي. دا د څلورو اکایانو یونټ دی، نو هغې کې درار مه راولې. څوک هم چې دا چل کوي هغوی د فوري د دې مخنیوي وکړي او دا دې بند کړي شي، یعنې بیا به نفرتونه ډېر سیوا شي. امید لرم تاسو به د پښتنو په دې اواز کې زما سره شاملېږئ او دا ویډیو به ډیره پیلاوي چې زموږ د مشرانو ته پته ولګي او هغوی ته هم پته ولګي چې په دې باندې زموږ پښتانه رونه چې کم پنجاب ته ځي هغه ډیر خفه دي. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.